أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس تورتوا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چه اے خلقو انما انا لکم نذیر مبین، بیشکا زیم ستاسو دپار یرون کے اخکارا. فالذین آمنوا پس هاغ کسان چی ایمان راوڑے، وعملوا الصالحات او عملونی کڑی دی نیک، لهم مغفرت ورزق کریم، وی بد دوی د پار بخنا او رزق خیستا، رزق حلال. والذین سعوا فی آیاتنا او هاغ کسان چی کوشش کوي پا آیاتونو زمنگ کی، معاجزینا پدا سے حال کی چی مقابلہ کون کی وی دا آیاتونو زمنگ سرا، یا کمزوری کون کی عاجز کون کی وی آیاتونو زمنگ لرا، یا مراد دا معاجزینا کمزوری کون کی وی دوی پا گمان خپل کی اللہ لرا و دا اللہ رسول لرا، یا اہل حق لرا، مومنان لرا. اولئک اصحاب الجحیم، دی دغ کسان خاوندان دور. وما ارسلنا من قبلک او من ندلی گلی مخکستان اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، من رسول ولا نبی، سوک رسول او نسوک نبی، الا مگر کلچ بمهم ولیگل، اذا تمنا او کلچ بہغا تمنا وکڑا، آرزو وکڑا، یا کلچ بہغا تلاوت وکو دے خلقتا، او بیان بید حق وکو دے خلقتا. القى الشیطان فی امنیته، نغرزولو بشیطان وسوسو لرا، فی امنیته پاغ تمنا ددکی، یا پاغ تلاوت او پاغ بیان ددکی. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پس ختمول با اللہ تعالی، ورانول با اللہ تعالی، هاغسا یلقی الشیطان چه هغ بغرزول شیطان، یعنی هغ وسوسی د شیطان. ثم يحكم الله آیاته، او بیا محکم کرل اللہ تعالی، کلک بکرل اللہ تعالی آیاتونو خپل لرا. واللہ علیم حکیم، او دے اللہ تعالی پوہا او حکمتن والا. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة، دا دید پارچ وگرزوی اللہ تعالی هاغسا یلقی الشیطان چه اچوی دا شیطان، غرزوی دا شیطان، فتنة امتحان، للذین دهاغ کسانو دپارا، فی قلوبهم مرض چه پزرونو دهاغی کی بیماری و هغا بیماری او مرض د شک او د نفاقو. والقاسیت قلوبهم، او وگرزوی اللہ تعالی دیلر امتحان دهاغ کسانو دپارا چه سخت دی زڑون دهاغی. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، او بیشک دی ظالمان پاغی اختلاف لری کی، یا پاغی دشمنی لری کی غٹ کی. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ
العلم او د دې دپاره چې پوه شي هغه کسان چې ورکړلی شوی دی هغوی ته علم انه الحق من ربک چې بېشکه دا قرآن پاک بېشکه دا آیاتونه حق دي رښتیا دي د جانبه د رب ستانه فیؤمنوا به نو دوی به ایمان راوړي په دې دوی به یقین وکړي په دې باندې فتخبت له قلوبهم نو بس عاجز بشي دې ته زړونه د دوی وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا او بېشک الله تعالی رسون کې د هغې کسانو لره چې ایمان راوړی الى صراط مستقیم هغې لارې نیغې ته ولا يزال الذين كفروا او همیشه بوي هاغ کسان چې کفر کړي فی مریت منه پشک کې د دې قرآن پاک نه یا پشک کې د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حتی تأتیهم الساعة بغتة آن تردی چراشی دوی تا قیامت ناسافا یا مرگ ناسافا او یأتیهم عذاب یوم عقیم او یا راشی دوی تا عذاب داغی ورزی شنڈی داغی ورزی بے نفعی بے خیرہ الملک یومئذ للہ ویب بادشاہی پا دغی ورز خاص اللہ لرا یحکم بینہم فیصلہ بکوی اللہ تعالی پا منز دوی کے عملی طور فالذین آمنوا پس هاغ کسان چی ایمان راوڑے وعملوا الصالحات او عملونی کڑی دی نیک فی جنات النعیم وی بدوی پاغی جنتونو د نعمتونو کی پاغی باغونو د نعمتونو کی والذین کفروا او هاغ کسان چو کفر کڑے وکذبوا بآیاتنا او نسبت د دروغوی کڑے دے زمونگی آیاتونو تا فاولائک لهم عذاب مہین پس وی بد دوی د بارا عذاب سپکون کے